بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. علاقه د علیزو سړه مینا شګی ډاګ دلته کې نن موږ راغلي. دلته کې داسې یو نوجوان دی چې هغه په خپه باندې هم معذوره دی او د دغه معذورتوب سره سره دغه کم کار یاد کړی دی، دغه کم ټیلري یاد کړې ده، دغه کم ځای یاد کړی ده. دلته کې اوس روزګار څنګه دی، دغه کې خوشحاله دی، دغه کې دا ژوند څنګه تیری. نو دغه پوښتنې په دغه ځوان نه کوو، دغه مخامخ زموږ خوا کې ناستی دی. یقیني خبره دا ده چې لکه سړی کله معذوره شي نو بیا هغه یو وی چې دا د سرو بانګي شي، ځکه چې دغه بیا په کورونو کې او په بازارونو کې او دغه شان په کلي علاقو کې ګرځي او سوال کوي. نو که چېرته کې سړی همت نه بایلي او دغه شان د ده په شان محنت وکړي نو بیا د سړي نه څه جوړېږي، هم د هغه نه ټیلر هم جوړېږي، د هغه نه ترکاڼ هم جوړېدی شي. نو دغه خواري محنت کړی، دغه نه ټیلر دا اوس ټیلر دی او په دغه کې ځان له 100 روپۍ پیدا کوي او ژوند پرې تېروي. نو دغه څه اوس خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ متبر خان. متبر خان د څومره وخت نه معذور یې؟ زه خو د 8 کال نه معذور یم. د 8 کال نه چې ته معذور یې نو خپل ژوند کې څه کمۍ محسوسې؟ نه. خپه چې دې نه یې نو څه کمۍ نه محسوسې؟ نه. دا ولې؟ بس د الله طرفه وایي نو څه وکړو دي. څه تکلیف د تلو راتلو کې؟ هېڅ تکلیف نشته. په دې ډانګي باندې هم ګرځې؟ په دې ډانګې ګرځي. او دا راته وایي چې ټیلري خو دې پوره یاد کړې که نه؟ کوم ځای کې دې یاد کړې؟ په سنټر کې. دا سنټر چېرته دی؟ زوړ هسپتال. زوړ هسپتال کوم ځای کې دی؟ مرزا منډۍ نه چې لږ راکوزه راشي که نه دغه ځای کې دی. دا سنټر د چا له خوا نه جوړ شوی دی دغلته کې؟ دا بختور ګرځي. کوم د معذورانو صدر چې دی؟ معذورانو صدر چې دی. نو په دغه کې نور هلکان هم کار یادوي؟ واو هلکان پکې کار یاده څو ځل فارغه شو. نو څومره نور پکې کم کم کارونه یادېږي؟ بس نور په هر کار پکې یادېږي. ما ټیلري هم پکې یادېږي. تا په څومره وخت کې ټیلري یاده کړه؟ ما یاده کړې به 3 میاشتو کې یاده کړې. اوس لکه مکمل کپړې ګنډلې؟ کپړې ګنډلې. کار دله دلته کپړې دله راځي؟ ګزاره کېږي راځي. نو څومره څه ګزاره خو دې کېږي؟ ګزاره کېږي. او سکول دې ویلی و؟ سکول مې نه دی ویلی. بیخي دې نه دی ویلی؟ نو ناپ اخیستی شي بیا؟ نه اخیستی. پیسو پوهېږي؟ نو لکه نور چې کوم معذوران دي داسې په دې علاقه کې نور معذوران به هم دغه شانې چې د هغه خپه نشته دی یا دواړه خپو نه معذوره دي نو هغوی دغه ټیلري یادولی شي؟ ولې نه شي یادولی؟ نو هغوی ته کوم پیغام ورکوي؟ هغوی ته څه وایي ته؟ بس نو سوال نه دا ښه دی، دا دې یاد کړي، قصب دې یاد کړي اوس ښه دی. لکه ټیلري چې یاد کړي یا بل کار یاد کړي نو سوال به نه کوي؟ سوال. نو تا ته څه پیدا وشوه په دې ټیلري یادولو کې؟ بس د سوال نه پې بچ شو نو دغه ټیلري مې یاده کړه. لکه لاس اوس چاته نه نیسي؟ لاس چاته نه نیسي. نو مخکې نیولی نه اوس نیسو نه به ونیسو خو بس. لکه اوس ښه خوشحاله ژوند یې ښه په خوشحالۍ کې. نو په دوکان کې ټوله ورځ ناست ګنم په دلته پر کور کې به راکټ کې ټیلري کې؟ نه دوکان کې هم ناست یم او کله کار کوي کور کې هم کار کوم. شاګرد خو به رسوي که نه؟ نه شاګرد راس نشته. نو کار دې کم دی که ولې؟ بس کار کم ورته دا کلی دی د خلک کار ته وړي کلي ته نه راوړي. نو دلته د کلي کار چې کوم وي هغه ټول ته کوي؟ اختر کې کوو اوس. نو دا خو ګران هم ده ځکه چې ته به دغه شان تلې په ګاډي کې به تلې که نه پیدل به تلې؟ ګاډي کې به تلم 8 روپۍ پیدا راتلم. نو کرایه به څه بندوبست کېدو؟ کرایه به خپله لګېده. خپله به لګېدله؟ دغه 8 روپۍ پیدا را روان شوم 10 پیدا راتلم. اوس دلته نور څه مشکلات شته ژوند تېرولو کې؟ نه هېڅ مشکلات بلکل دلته نشته؟ باچا یې ما الحمدلله. نو کتونکو د متبر خان خبرې تاسو اورئ، د ده څه په زموږ د خبرې جاري هم دغه شان. متبر خان وایي که چېرې نور داسې معذوران هم وي نو هغه دې لاړ شي او هغه دې په دغه سنټر کې ټیلري یاد کړي. کومه چې د معذورانو د دفتر دی دغلته کې هغوی سنټر جوړ کړی، په هغه کې ریپیرنګ موبایل ریپیرنګ هم شته دی، په هغه کې الکترانیک ورته هم یادوي، د بجلۍ کار ورته هم یادوي، ترکاڼي ورته هم یادوي، ټیلري ورته هم یادوي. نو ده پکې ټیلري یاد کړي، اوس هغه دی ښه خوشحاله دی او په خپل کلي کې ژوند تېروي. او د دغې سره سره نور خلکو ته میسیج معذورانو ته هم ورکوي چې تاسو لاړ شئ ورته کې ټیلري یاده کړئ، د سوال نه به بچ شئ
نو زه دا وایم چې سړی معذور یو طرف ته نو هغه له همت بلل نه پکار، هغه له پکار ده چې هغه د همت نه کار والي، ځکه چې دکې څه کمی نشته دی، دا زموږ په شان دی بالکل په هر څه باندې ښه پوره دی، خو یو خپه کمه ده د هغې په وجه باندې خو دا ده له پکار نه ده چې دا کور کې کینی او یا د سوال کوي، نه هغه له پکار ده چې هغه همت وکړي، یو کار یاد کړي، یو هنر یاد کړي، نو نور خلکو ته به ترې پیدا وشي او په خپله باندې ژوند تېرول به ورته هم اساني. نو نور داسې مشکلات د ژوند کم تا ته راغلي دي یا ته پرې څه محسوسوې په دې وخت کې؟ بس دغه خپه هم نشته دی. کمی محسوسې؟ ولې لکه په تلو راتلو کې ډېر تکلیف وي سړي تکلیف یم چې کله مزل کوم ما په اوړي کې نه خرګې خوږېږي داسې خوږ شي چې بس اوس ما ګرځېدو کې وخت تکلیف شته ولې نشته، خو اوس الحمدلله چل یاد کړی دی د ټیلرۍ بس اوس تا دې وخت کې ډېر خلک هم ګوري، ډېر خلک ستا د خبرې م اوري، په دې کې معذوران هم شته دي، روغ خلک پکې هم شته ستا خبرې اوري تا ګوري. یقیني وي دا وي چې تکلیف هم ډېر زیات وي معذوره کس ته، خو لکه همت ته یې نه دی بایللی ټیلري یاد کړې ده، نو څه مې جوړ کړي اخره کې بس کار قصب یاد کړي او سوال دی نه کې سوال ښه شی نه دی، سړی انسان پې بد ښکاري. دغه ملګری خبرې ډېرې سړی زړه غواړي چې د سړی د خبرې وکړم، خو بیا هم کیدای شي څه وجې نه خبرې کولی نه شي، یا میډیا ته مخامخ کېدل، کیمرې ته مخامخ کېدل هم ډېر ګران ګڼلی کېږي. نو دغه وی کو زما د اواز څوک هم اوري، نو کوم چې روغ ګرځي نو هغوی له هم پکار دي چې هغه کار کسب یاد کړي، هغه څه هنر یاد کړي او بیا په هغې باندې خپله لاله مزدوري کوي. نو دا وایي چې زه په خپل معذور وم خو کار کسب مې یاد کړی دی او د دغې سره سره لاس چاته نه نیسم. نو حکومت له هم پکار دي چې دغه شان د کار سنټرې ځای په ځای باندې هر تحصیل باندې دغه شان سنټرې جوړې کړي چې هغې ته معذوران ته پیدا والي او هغې چاته لاس ونه نیسي، چاته سوال ونه کړي او دغه پکې هنرونه یاد کړي، ټیلري یاد کړي، د موبایلو کار یاد کړي، ترکاڼي یاده کړي، نو هغوی ته به پیدا وشي، علاقه کې به پیدا کېږي، هغه کم بیمار یا کم معذور چې هغه ته به پیدا کېږي. بل دا کو چېرته کې زنانو دپاره د سنټرې جوړې شي، نو زنانه هم داسې شته چې هغه ډېرې زیاتې معذوره هم دي، هغه په کورونو کې ناستې دي، نو هغوی به مصروفه هم وي، هنر به ورسره هم یاد کړي او پیدا به ترې هم کېږي. نو د بل پروګرام پورې شاهد اکبر له ورته اجازت د الله په امان.